روژه دې ته چې کوم دی د دین ستن ویلې ده، دې ته د دینو ستن ویلې ده. څرنګه چې مونځ دا د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره شریعتونه تیر شوي دي، نو په ټولو کې مونځ وو. هر پیغمبر مونځ کړی دی او دغه رنګ د هغې امتیانو باندې مونځ فرض و. نو څرنګه چې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام پورې په هر مذهب کې او په هر دین کې مونځ وو، په هر شریعت کې مونځ وو. دغه رنګ یو شریعت روژې نه هم خالي نه دی تللی. په هر شریعت کې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټولو انبیو شریعتونو کې روژه وه. څنګه چې مونځ نو دغه شان په ټولو شریعتونو کې روژه وه. یو شریعت بغیر د روژې نه دی تیر شوی. په ټولو باندې الله پاک روژې فرض کړې وي. اگر چې په ورځو کې اختلاف و، په میاشتو کې اختلاف و، د روژې په نیولو کې به اختلاف وي، خو نفس روژه دا په ټولو انبیا علیهم السلام باندې فرض وه او هغې نیولې ده. نو دې کې مسلمانانو ته چې کوم دی او تسلي هم ده چې ګورې دا روژه یوازې ستاسو خاصیت نه دی، دا نورو چې کوم دی ستاسو نه مخکې څومره امتونه تیر شوي دي نو ټولو دا روژې نیولې دي. نو په دې کې د امت ته یو اساني غوندې پیدا شوله، ځکه چې یو کار یو کس کوي که نه نور یې نه کوي، دا کار ګران وي. خو چې کله ټول خلک یو کار کوي هغه بیا اسان. یو سړی روژه نیسي د رمضان میاشت تر ټولو خلکو روژه نو دا اساني. خو چې سړی نه کومې روژې قضا شي بیا وروسته په کوژه کې نیسي نور خلک خوراک کې دی ورته ګوري، نو دا کار بیا ګران. خلک وایي د قوم سره شته هم ښه او رکم ښه، نو چې ټول خلک یو کار کوي دی ور سره کوي دا کار اساني. نو دغه رنګ الله پاک دی کې د امت ته یو اساني غونډه کې عمر راولي چې ګوره دا یوازې تاسو ته دا اختیار نه دی درکړی شوی، بلکې ستاسو نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي په ټولو باندې روژه فرض. او دویم دا چې دی کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې ګوره دا تاسو باندې د ظلم د وجې نه کومه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، په ټولو امتونو باندې روژې فرض کړل شوي. د دې کې موږ او تاسو ته یو تسلي غونډه کې ملاویږي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتبا فرض کړل شوي دي علیکم په تاسو باندې الصیام روژې کما کتب علی الذین لکه څنګه چې فرض کړل شوي علی الذین په خلکو باندې من قبلکم چې ستاسو نه وړاندې دي، ستاسو نه مخکې تیر شوي دي. لعلکم دا د روژې مقصد بیاني چې الله وایي چې دا روژه تاسو باندې ما فرض کړې ده، نو د ظلم دپاره مې نه ده، ستاسو د عذابولو دپاره مې نه ده فرض کړې. لعلکم تتقون دپاره دې چې تاسو تقوادار شئ، تاسو کې تقوا پیدا شي. شیطان یې تړلي او د انسان نفس او شیطان دا دواړه د انسان دشمنان دي. نو نفس یې ورته هم کمزورې کو او شیطان یې ورته هم تړلی دی، ته وی نیک اعمال کوه. نو په دې کې د صبر ماده هم پیدا شي، په دې کې د ګناه نه د بچ کېدو ماده هم پیدا شي، دغه تقوا هم پیدا شي، په زړه کې د الله محبت هم پیدا شي. دا ټولې خبرې په دې کې پیدا شي. نو الله فرمایي چې دا روژه ګورې په تاسو باندې ما فرض کړې ده، د ظلم دپاره مې نه ده فرض کړې، دا مې د دې دپاره فرض کړل چې په تاسو کې تقوا پیدا شي، زما محبت په تاسو کې پیدا شي، تاسو د ګناهونو نه ځان وساتئ. ډېر ګنهګاران دي یو مونځ له به نه راځي، چې کله روژه شروع شي نو الله په دې زړه کې غیبي چې کوم دی د مونځ محبت واچي جوماتونه ډک شي. نو الله وایي دا د تقوا دپاره تاسو تقوادار جوړ شئ، تاسو زما ولیان جوړ شئ، زما دوستان جوړ شئ. خو ګورې که څنګه د روژې حق دی داسې روژه مونږ ونیوله یقینا چې په دې باندې الله پاک ولی انسان جوړېږي، د الله پاک دوست په انسان جوړېږي. خو موږ په د غیبت نه ځان نه ساتو، د دروغو نه ځان نه ساتو، د فیسبوک او د موبایل نه ځان نه ساتو. نو د دې وجې نه چې صحیح طریقې سره هم د سترګو روژه وي، هم د ژبې روژه وي، هم د غوږونو روژه وي، هم د زړه روژه وي، هم د دماغ روژه وي، هم د خولې روژه وي، چې دا ټوله روژه یو شانتي شي او هر یو جز په خپل ځای باندې روژه ونیسي. نو بیا دغه روژه چې سړی په صحیح طریقې په دغه طریقې سره تېره کړي نو دې چې کله د اختر مونځ کوي نو د زړه کیفیت به بیا بدلي. خو موږ صحیح روژه نه نیسو، موږ صرف خوراک او څښاک او د جما نه خپل ځان ساتو. نو دې خو ټیک ته چې روژه ویری شي، خو د روژې حقیقت خدا دی چې ته د غیبت نه هم ځان وساتې، بلکې او ته د دروغو نه هم ځان وساتې، ته د غلط نظر نه هم ځان وساتې. نو لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو تقوادار جوړ شئ.